هغه شل نښې یا علامات که ستا په وجود کې ښکاره شولې او ظاهره شولې، یو دا چې سر درد هیډیک که تا ته وي، د هغې نه علاوه که سر در باندې ګرځي یا د سر چکر کوم ته چې ویلی کېږي چکر در باندې راځي. دریم که ته ستا د زړه دړکن چې دی هغه بند شي. څلورم که ستا د پوزې نه وینه راځي. او پنځم که تا ته متلي یا مثلا الټۍ یا زړه درته کچه کچه کېږي. شپږم که تا ته څه پریشاني یا ګبراهټ وي. اووم که تا ته تکن ستړیوالی چې کوم ته ویلی کېږي چې یا کمزوري تا ته محسوسېږي. او اتم که ستا د زړه دړکن چې دی دا بې ترتیبه شي. نهم که ستا ولي یا په سټ پولۍ چې دي په دې کې سټرس یا تکن یا سړیوالی محسوسوي. که تا ته بار بار میچازې یا تشبول چې دي تش او دسماتی راځي. که یا 11 که ستا په سینه کې درد محسوس شي. او 12 که تا ته په ساه اخیستو کې څه تکلیف وي. 14 که ستا خوب صحیح نه وي یا ستا په خوب کې څه خلل وي. او 14 که ستا مخ چې دی یا سترګې چې کوم ته ویلی کېږي سترګې دې سرې شي او یا د مخ سوروالی پیدا کړي. او یا ستا نظر چې دی نظر کې دونلاپن یا پرپری چې ورته مثلا هر یو شی تا ته پرپرک غونته کې ښکاري. دا نښې که پتا کې موجود وي یا ستا په وجود کې د دې نه یو څو علامات موجود وي نو ته پوه شه چې ته د های بلډ پریشر بیمار یې. او زر تر زره اسپتال ته ځان ورسوه، خپل ډاکټر میډیکیشن ته ځان وښیه. البته که ستا سره دومره ټایم وي په دې کې چې د ډاکټر تلو پورې ستا سره ټایم پکې وي نو یو څو پوینټونه زه تا ته ښیم چې د هغې سره ته خپل د های بلډ پریشر چې دی دا راکمولی شي. او دا های بلډ پریشر چې دا تقریبا د 140-50 یا 60 پورې وي نو د هغې دپاره یو څو علامات 478 کوم ته چې 478 یا ډیپ بریتینګ هم ویلی کېږي. مثلا ته به 4 سکنډه ساه دننه راکاږې، 2 سکنډه به هغه ساه دننه ونیسې او په 8 سکنډو کې به هغه ساه واپس بار ته راوباسې. پریکټیکلي زه تاسو ته ښیم. مثلا 4 سکنډه دننه دې بوتلله، 2 سکنډه دې ایساره کړله، 8 سکنډو کې دې واپس راویستله. د دې سره بلډ سرکولیشن چې دی دا نارمل کېږي او د زړه دړکن چې دی دا بیلنس کېږي. بل پوینټ چې دی هغه ډیپ بریتینګ هم ورته ویلی کېږي دې ته چې مثلا ته ساه چې څومره راښکلی شي دننه ساه راکاږه او هغه بیا په پریشر سره ونیسه، بار ته یې مه راپرېږده. مثلا ساه دې چې څومره په تا کې زور وي هغې پورې ساه دننه راکاږه او بیا په پریشر سره چې څومره نیولی شي نو نیسئ. د هغې نه بعد یې بیا راپرېږده. د دې سره هم د زړه دړکن چې دی د هغې رفتار دا بیلنس کېږي او بلډ پریشر چې دی دا برابریږي. او بل دا چې په سکون طریقه سره اوبه څښل، که ستا سره خواته اوبه پرتې وي نو ته اوبه راواله او ډېر په سکون طریقه سره هغه اوبه په وړو وړو ګوټونو کې مثلا وړو وړو ګوټونه کوه د هغې نه او هغه څښه. د دې سره هم بلډ پریشر چې دی دا های بلډ پریشر کمیږي. او که ستا سره یخې اوبه پرتې نو د یخې اوبو په مخ ایشتلو سره هم بلډ پریشر چې دی دا نارمل کېږي. او که ته ناست یې نو ودرېږه، که ولاړ یې نو وګرځه. د ګرځېدو سره هم بلډ پریشر چې دی دا نارمل کېږي. څه ایکو پوینټ هم شته د دې نه علاوه زموږ د ګس لاس د ښۍ او د شهادت کومه ګوته چې دا د دې په منځ کې چې د کوم پوز ځای دی د دې سره دا په پریشر سره کول
یا د دې مالش کول هلکا پلکا مالش د دې سره هم بلډ پریشر چې دی دا نارمل کیږي. بل د سټ کولۍ د دې مالش کولو سره هم بلډ پریشر چې دی دا نارمل کیږي، هاي بلډ پریشر راکمیږي. زمونږ د ګس لاس کلایي چې کوم ده د دې کلایي دیزي سره مالش کولو سره هم زمونږ هاي بلډ پریشر چې دی دا کمیږي. زما ویډیوز که تاسو خوښه وي او د فایدې وي نو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ.